السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود الشريف وآله اللهم صل على محمد. تاسو خدای وبخه په دې شکر ادا کوي چې د فتنو په دې دور کې الله جل شانه موږ ته ایمان او اسلام نصیب کړی. ډېر شکر ادا کوي. د دنیا ترقی یافتم قومونه سر سترګې لرونکي خلک ګمراه په خطا روان دي. د خدای څرګنده نافرماني هغې باندې زړورم دي، جرأتم. الله جل شانه پیغمبر سره دشمني، د الله کتاب یې بدي شي، د الله دین یې بدي شي، الله جل شانه نه مني، د خدای تکذیب. العیاذ بالله. الله جل جلاله رب العالمین ته چې دین پیدا کړی دی، ټول کائنات پیدا کړي دي، بدر دوی قرآن کریم کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د دې دشمنۍ د الله جل شانه سره د کینې د بغض تذکره د ځای پسې د الله شکر ادا کوئ چې تاسو د الله نوم والئ. الله بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله. جمعات ته سړی راشي 2 رکعته مزو کې الحمدلله. دا د الله عظیم نعمتونه دي. زه قسم خورم چې د دنیا په یو نعمت باندې د سړي زړه ته دومره اطمینان او تسلي نه رسیږي لکه کوم چې د الله په نوم اغشتو سره رسي، په 2 رکعتو مز سره رسي، جمعات ته په راتلو سره رسي. دې ځای ته ډېر خلک راځي. بعضې خلک چې غني راغلي په ړومبي ځل راشي سترګو نه اوښکې بهیږي او وایي چې دلته کې خو زما زړه ته یو سکون میلاو شو. د هغې وجه دی چې دلته د الله نوم اغشتی کېږي او چې کوم یو مسلمان راځي الحمدلله په خیر اراده راځي. خو دې سره دا عرض کوم چې په زړونو کې یو مسلمان ته خیر یې مه ساتئ، په زړونو کې بل مسلمان ته خیر یې مه ساتئ. لږ عمل او خپل مسلمان ورور ته زړه صفا ساتل په دې لوی اجر دی، او ډېر عمل چې بل مسلمان ته د زړه ګنده وي، تور وي، سخا وي، هغه ټول عمل ته د هغه کاته کې غورځئ. عمل کې او د هغه کاتې ته ځي. داسې لکه یو سړی چې د ورځې پیسې ګټي، په سوونو نه، په زرګونو نه، په لکونو وګټي، او د بل څه جولۍ ته یې غورځوي چې هغه نه مور ده او نه پلار دی، نه خپل دی، نه بچي دي، هیڅ هر څه یې ځای ځي. نو چې کله انسان نیکي کوي، نیک اعمال، او هغه د بل جولۍ ته ځي، نو د هغې ته څه فایده؟ کله چې د انسان بل مسلمان ورور ته په زړه کې خیرې، نو د هغه نیکۍ ټولې بل ته ځي، او په زړه کې خیرې ساتل دې ته حسد وایي. حسد چې کوم سړی کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. حسد نیکی داسې خوري لکه څنګه چې اور اوچ لرګی سوځوي. اور چې څنګه اوچ لرګی سوځوي، پکې نه باسه، کنغرې وي که تنور وي
دغه سي ډیری ته اور ورته کړی دی باغې کې اور وش لرګی نه باسه هغه ټول هغه ساعت کس کرشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نیکي نو نیکي به دي وي. ما تاسو ته وایي چې موږ کول څومره لوی نعمت دی، د الله نوم اخیستل څومره لوی نعمت دی، د قرآن کریم تلاوت کول څومره لوی نعمت دی، لیکن دا نیکي چې کله حسد د انسان بل مسلمان ته په زړه کې خیره ساتي دا نیکي ټولې د سوځي. یو حدیث مبارک نور نه معلومیږي چې دا د محسود په کاته کیږي چې چا سره حسد کې داغه په کاته کیږي. ډیر خلک چې دنیا کې به چاته آزار نی رسول خپل عمل به کم وي خداغه آلته چې وګورو داغه نیکي به ډیر زیات شي غو حیران شي دا کوم ډډ رااله دا د هغه طرف نه رااله چې چا د سره په زړه کې خیره ساتلو حسد کولو وسره او دو سره نه کول الله جل شانو دا غنی کوي د په چابړي کې واشه. نو عرض می دا کول زما عزتمند چې دا الله جل شانو په دې نعمت په اسلام په ایمان په لا اله الا الله په الله په بسم الله الرحمن الرحیم الله جل شانو نه دعا غوستل په لاس پورته کول او د الله نه په غوستو شکر وباسي دا عظیم نعمتونه دي. په جمعات په مدرسه باندې شکر استل پکار دي. قرآن کریم دا د الله جل شانه عظیم نعمت ده چې زمونږ رب مونږ ته تر اوسه پورې محفوظ ساتلی. د دنیا دشمنان په دې پسې لګېدلي دي. تورات د یهودو محفوظ پاتې نشو. انجیل د عیسایانو چې په عیسی علیه السلام نازل شوی د اسمان نه بالکل لفظ خطا پکې نه و هغه محفوظ پاتې نشو. داود علیہ السلام باندې زبور نازل شوی هغه محفوظ پاتې نشو. او زمونږ رب په دې امت باندې دومره مهربان دی چې قرآن کریم یې ته محفوظ ساتلی. فتنې دومره ډېرې دي چې سړی حساب نشي لګولی او د دین اسلام فتنې د قرآن کریم پسې لګېدلي فتنې مسلمان پسې لګېدلي فتنې لیکن الله جل شانه قرآن پاک خپل کلام پاک مونږ ته محفوظ ساتلی. د دین باوجود هم چې کله د مسلمان د دې کتاب سره تعلق نی د تلاوت په شکل کې د دین معنا او مفهوم باندې د پویدو په شکل کې په دې باندې د عمل کولو په شکل کې دا څومره لوی شقاوت محرومتیا ده بدقسمتي ده. دا داسې ده لکه سړی چې د سرو زرو د درنګ یو ثابت غر وي هغه ورته ورکړي ورته وایي چې دې نه ځان ته شو کوه او خرڅوی په کار یې راوله او هغه چې کوم دی نو د هغې نه هیڅ قسم د تصرف نه کوي او په باندې لوګم تېرېږي تندم پې تېرېږي بربنډ لغړم دی پخپوی پیزار هم نشته دی بچیم نه هر دی نو دته خلک وایي ته مړ ښیي دغسې چې کله دومره عظیم سرمایې الله جل شانه مونږ ته ساتلي دي نو بیا د هغې نه فایده نه اخیستل لا واقع شقاوت ته محرومتیا ده. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې بل مسلمان ته په زړه کې خیره ساتل او حسد دا انتهایی خطرناک شی. حسد څه شی دی؟ دا ټکې خو مونږ اورو کس کینه کول بغض ساتل حسد کول په معنی لغوي کې فرق دی لیکن د ټولو معال یو دی بل مسلمان ته خیره. او حسد په اصل کې دی ته وایي چې یو مسلمان د بل مسلمان باره کې دا سوچ کوي چې دا د سره کوم نعمت دی دا د ده نه لرې شي د سره ولې دی دا حسد وي. الله جل شانه علم ورکړی فضل او کمال ورکړی دی مال او دولت ورکړی دی کور او بنگلې ورکړي دا سورلی او گاډي ورکړي دی عہده او منصب ورکړي دی د دنیا عزت ورکړي دی کاروبار ښه چلیږي حلال هغې کې د دې بل کس وسره په زړه کې حسد پیدا شو چې دا د سره ولې دی ده نه دې لرې شي دې ته حسد ویلی دا چې کوم مذمت بیان شو مخکې دا هم د دغه حسد دی او دا په درې قسمه دی او درې واړه خطرناک دي خو یو د بل نه زیات خطرناک دی. یو قسم د حسد دا دی چې یو کس چا سره نعمت وویني نو هغه دا نعمت چې ما ته حاصل شي دا نعمت دا د سره شي چې دا ما ته حاصل شي که د سره وي ما ته حاصل شي او که چېرې ما ته دغسې نه حاصلېږي نو د نه دې لرې شي بیا دې ما ته حاصل شي دا حسد دی او دا د حسد ادنا درجه ده حرام دی. دا دویم دا دی
چې سړی دا تصور کوي چې دا نعمت دی د دنه لري شي او ما ته دی حاصل شي، ما سره دی وي د سره دی نه وي، دا د هغې نه غټه درجه ده، خطرناک دی ډېر، دا خو خود حرام دی. دریم دا دی چې یو سړی وایي د سره د دا نعمت وي نه وي، ده نه دی لري شي، ما ته راځي او که نه راځي. کله کله سړی داسې حسد هم کوي، د هغه په هغې نعمت باندې په ده باندې اور بلیږي، د سره ولې دی، د سره دی نه وي، ما سره وي او که نه وي. دا د حسد دریم قسم دی، دا ټول نه زیات خطرناک دی. نن سبا یهود د مسلمانانو سره دغه حسد کوي، خپله مسلمانېدل نه غواړي، خو مسلمان دی مسلمان نی، خپله قرآن باندې عمل نه کوي، خو مسلمان سره دی قرآن نی، خپله ایمان په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راړي، خو مسلمان دی د خپل پیغمبر ایمان او د هغه د سنت او د هغه د طرز زندګۍ باندې نه ځي. دا دریم قسم انتهایی خطرناک حسد کې دا خلک نن سبا مبتلا دی. نو زما عزتمندو حسد کله کله داسې کوي سړی چې د حسد کې مبتلا شي نو زیان او نقصان هم دته ورسیږي. محسود ته چې چا سره د حسد کوي دومره رسي چې څومره د هغه په تقدیر کې لیکي. یو واقعه مې یاده شوه، یو دیهاتی سړی و، هغه به بادشاه څخه راتلو او بادشاه بعضې وایي عباسي بادشاه معتصم بالله، هغه څخه به راتلو، هغه ته به یې د کلي نه څه هدیه او تحفه راوړه. د هغه په کلي کې پټي واړه واړه، کله سبزي راوړي، کله یو شی راوړي، کله بل شی. بادشاه د هغه اخلاص ته کتل نو ډېر په قدر سره به د هغه هدیه اخیسته. نو دې دیهاتي او دې بنډچي به دې بادشاه ته یو خبره کوله چې کله به رالو. خبره به دا وه چې ورته به چې بادشاه سلامت، چې تا سره څوک ښه کوي نو د هغه د احسان او د هغه د ښېګړې بدله کوي، زه هغه سره احسان کوه، او چې تا سره څوک بد کوي نو هغه سره بد مکو، هغه ته به د بدو سزا خپله رسي. بادشاه دا خبره اورېدل دا ډېره خوښه شوه. یو ځلې بادشاه ورته ووایي چې په دې اوچت ځای باندې په ممبر یا اوچت ځای یاد کو په دې باندې کښېنه، یا زما په ځای مسند باندې، او د هغه په دربار کې چې څومره وزیران امیران وو وایي چې دې ټولو ته دا خبره وکړه. ده هماغسې ووایي، او چې کله به د بادشاه څخه راتلو نو دا خبره به یې خامخا کوله، دا به یې کوله. بادشاه به ځان سره کېنولو، ځکه چې ډېر مخلص و، ډېر نیک و، نه وزیر دی نه مالداره دی، امیر دی، هیڅ هم نه دی، خو بادشاه به ځان سره په مجلس کې لنډ کېنولو، وزیران امیران به داسې په ډډه ناست مخامخ. هغې وزیرانو د ده سره حسد پیدا شو، په هغې کې یو ډېر زیات ورسره حسد شو چې بادشاه دې ځان سره دومره لنډ ولې کېني، او دومره لوی مرتبه یې ورکړې ده په دې معمولي خبره باندې، او معمولي هدیه ورته راوړي. یو ځل دغه بانډچي ته هغه وزیر وایي چې هلکه ما تا ته دعوت کړی دی، زما کور ته به راځې په فلانکي وخت. ده ورته ویل ډېره ښه ده. چې دی کور ته لاړو، هغه دعوت کړی و، خو په دعوت کې ورته کچه اوږه ټکولې وه نو اچولي، اوږه چې په کټوۍ کې پخه شي نو دا مړه شي بیا یې بدبویي دومره نی، او چې ژوندی وي نو د دې بدبویي ډېره زیاته یې ورته اچولې وه. هغه خو ساده سړی و او دا هم د بادشاه وزیر و، خیال یې ساتلو ډېر، لګیا دی په هغه ډېرې اوږه کې دی نوړۍ پورې کوي په هغه پخکړي کې. چې ویې خوړه نو وزیر ورته وایي چې تا خو محسوس کړي په دې کې اوږه ډېره وه. هغه ورته وایي چې ډېره اوږه وکړي. ورته وایي چې خیال کو چې بادشاه څخه ځې نو د بادشاه ګورې د اوږې نه نفرت دی، نو دا خوله پټوه بوزۍ وهه، او چې بادشاه سره خبرې کوي نو خوله هغه ته مخامخ کومه، مخ ته نه اړوه چې بادشاه په دې بوی سره هغه ته اذیت او تکلیف ونه رسي. ده ورته ډېره ښه ده صاحب، دلته نه تللی دی، دی خو یې رخصت کو، د ده نه مخکې بادشاه څخه تللی دی، او بادشاه ته یې ویلي چې بادشاه سلامت، دا کوم سړی چې ته ځان سره خوا کې کښېنې د ده تا ته په زړه کې څه غلطې ارادې دي. هغه ورته وایي چې نه داسې کېدی نه شي. دی ورته وایي چې نه صاحب دي. هغه ورته وایي چې خو ډېر ساده سړی دی، وایي چې ته یې نه منې
چې راشي د مخ ته د حالت ته د خبرو انداز ته دې ته به غور سره ګوره. چې کله هغه بانډچي رالو نو هغه د مخکې نه ګوزۍ والي ده ماسک یې تړلی په څادر. نو بادشاه څخه چې کېناست بادشاه سره به خبرې کولې نو مخ به داسې بل پله واړولو او ما کیسه وه چې څنګه وزیر کړي نو بادشاه دا چغلي ډېر خطرناک شوی ډېر خطرناک شوی. یو سړي ته چې مخ په مخ خبره وکړي د هغې نقصان دومره نه او چې پشه شا په هغه پسې خبره وکړي هغه ته ورسي هغه په هغه اور بلي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوو سیزونو نه په قبر کې عذاب وي د دوو سیزونو یو د چغلۍ او یو د بولو نه د متیازو نه ځان نه ساتل. د بولو نه ځان نه ساتل دا د عبادات بنیادی د عباداتو بنیاد خراب شي. دی سره چې کوم سړی د بول نه ځان نه ساتي کپړې پلیتي پنډۍ پلیتي پتونانې پلیتي دی به عبادت دی رسول او د حقوق العبادو بنیاد چې خرابوي نو هغه چغلي ده. د خلکو سره تعلقات خلک بخپله کې انخلول دا چغلي ده. د چغلۍ اثر ډېر خراب دی. نو دی وزیر بادشاه د چغلي کړي وای د بس هغه چې څنګه د حالت ته وکتل نو بس د هغه په زړه کې هغه خبرې اوړېدې راوړېدې چې څنګه د حالت وکتل نو سخت نه ناراضه شو. فورا یې په خپل پیډ باندې په خپل کاغذ باندې یو خط ولیکل په خپله لفافه کې بند کړو. د بادشاه خاص لفافه او په هغې باندې مهر والو هغه خط یې بند کړو. په هغې خط کې دا لیکلي چې دا سړی څنګه درشي نو قتل یې او خط د پاسه چې پته واچوله نو هغه یو ګورنر ته واچوله او دغه خط دی عربي ته دی بانډچي ته ورکو چې دا فلانکی ته یوسه فلانکی ګورنر ته یوسه. د بادشاه دا دستورو چې هغه به چاته څه انعام ورکولو نو بیا به ګورنر ته خط واستولو بیا به هغه سړي ته انعام میلاو شو. تر اوسه پورې بادشاه د سزا باره کې ګورنر ته دا خط نه واستولی. دا ړومبی ځل دا خط چې دی لیکلو نو دغه وخت کې هغه وزیر نشته په دې موقع د کوم چې دی بانډچي سره حسد نو چې دا خط واغشتو دته پته نشته چې په دې خط کې څه دي. دې فقیر ته خو پته نه په دغه موقع چې دا بادشاه راغلی او خبرې بادشاه سره کول نو بادشاه ته یې ویلو چې بادشاه چې کوم سړی تا سره احسان وکړي نو هغه سره احسان کو او چې کوم د سره بد وکړي نو هغه ته د بدۍ سزا مه ورکړو هغه سره به خدای خپله پوهېږي. خط یې واغشتو د بادشاه د محل نه بهر وتو هغه وزیر په دروازه را دننه کړي. هغه ورته لکه دا لفافه د چا ده دا خو د بادشاه ده. وایي چې یا اوسې وایي دا چېرته وړې وایي بادشاه راته ویلي چې دا فلانکي ګورنر ته یوسه. د بادشاه دستور دا و چې هغه به انعام ورکولو بیا به یې ګورنر ته استولو. هغه پوه شو چې دا خو بادشاه د ده نه ډېر خوشحال دی نو دا یې څه انعام په دې کې لیکلی دی ده ته هغه انعام میلاوېدو واله دی. نو دا خو ساده سړی دی راشه دا لفافه ته ته وایه ورته وایي چې دا لفافه ما ته راکړه زه یې ورته وړم. هغه ورته وایي چې نه بادشاه خو ما ته ویلي وایي چې ته وایم راکړه خو وزیر و سترګې پرې راوویستې دا بانډچي سړی و ساده سړی و ورې کړه لفافه یې ترلاسه کړه. هغه لاړو هغه ګورنر ته ورته وایي چې صاحب دا د بادشاه خط دی اورله څه دي پکې. نو هغه چې څنګه خط ویلی دی نو ده ته یې څه نه دي ویلي. هغې کې لیکلي و چې د دې سړي نه تپوس مه کو اور جو سنگ درشی دا حامل رقا جس کے ہاتھ میں یہ خط ہے اس کو فوراً قتل کر دو. بس جو سنگ اغلوستی دنو دن نتلے تورے راغشتی وزیر نے سر پرے گڑے. وزیر ہو اور سے دخپل انجام تھا. بادشاہ په بل رز باندې وزیران امیران ناستی دا وزیر پکې نشته تپوس وکړو چې وزیر فلان کې شرط دی. هی وته چې سبا خو قتل شوی څنګه قتل شوی استا خطو بادشاہ نه حضور تپوس نشي کول. هغه حیران شو چې خط خو ما دې بانډچي ته ورکړی او وزیر ته څنګه خط راغی. وایي چې هغه دیهاتي څه شو وایي خو ګرځي راګرځي وایي هغه راولی چې راوست هغه ته یې وایي چې هلکه تا ته ما خط درکړی هغه څه شو. وایي صاحب زه چې ستا د محل نه بهر وتم نو دا وزیر صاحب ما ته مخې ته راغله ما ته یې وایي دا خط ما ته راکړه ما نه ورکولو خو ما نه یې په زور واخیستو. بادشاه پوه شو. هغه ورته وایي چې ما ته اوس دا ووایه چې ته بله ورځ ما مجلس ته راغلې او تا بوجۍ وهلې وه او خوله دې پټه کړې وه
او چې ما سره د خبرې کول نیغ په نیغه به نه کولې دا ولې ته وایي چې صاحب همدغه وزیر ما ته دعوت کړی و په هغې کې اوږه اچولې وه ډېره او ما ته یې دا ویلي وي چې د بادشاه د اوږې نه نفرت دی نو هسې نه چې ستا د دې بدبویي د وجې نه بادشاه ته اذیت ورسېږي نو خیال کو چې بادشاه سره خبرې کوې خوا کې ورسره ناست یې نو خوله پټه سات نو ما په هغې عمل کول نو بادشاه حیران شو او ورته یې وویل چې تا چې کومه خبره ما ته به هر وخت کوله نو هغه رښتیا وخت هغه تا سره بد کول هغه د بدو انجام ته ورسېد عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې کله حسد سړی بل سره کوي دی په خپله په هغې کې راشي دی به یو بادشاه نه قتلی یو ګورنر به یې نه قتلی لیکن خدایي نظام کې به دی په هغه فرض کې راغلی یا به ته دنیا کې د هغې نغده سزا ورسي یا به په آخرت کې هغه مقصود به په ترقۍ رواني دی او په شا روان دا څه شی حالانکه د ده آمدن مم ډېر وي د هغه لیکن دا صرف او صرف د ده زړه کې هغه تور او هغه کوټ او د بل سره خیرې د هغې د وجې نه الله جل جلاله دی په مخ کې نه پرېږدي او ده ته خپل کړو بد انجام چې کوم دی نو هغه ته رسېږي نو دا ډېر خطرناک شی دی حسد په دنیا کې دنیا چې لا نه وه آباده د دنیا د آبادېدو نه مخکې په اسمانونو کې چې ړومبی ګناه شوي د هغه حسد شوي او د حسد نه بیا ډېر ګناهونه پیدا کېږي ظلم دشمني کینه او بغض غصب د پردی مال غشتل سود او رشوت دا ټول له حسد نه دا سودخور چې سود اخلي دی وایي ده سره دا مال ولې دی ما سره دي شي ده سره به خپل ویم او بیا به وایي چې دی بل سره څنګه راغله اوس د دنیا چې کوم سرمایهدار کس دی دا بیل گیټ دی په خپله باندې د دنیا د خلکو نه ورسره مال ډېر دی لیکن دنیا کې چې چا سره څه دي دی وایي دی سره دا ولې دی دی هغه مال خپل لاسو راوستو ته هغې دپاره مختلف قسم چالونه کوي د دنیا مسلمانان خصوصا هغې ړومبی په ټارګټ کې دي او بیا ورپسې نور خلک او دی خپل چودراهټ غواړي چې په دنیا باندې زما قبضه وي د دنیا خو خدای جوړه کړي خدایي صرف او صرف د الله جل جلاله څخه ده هغه بل چاته نه پرېږدي هغه قادر دی قدیر ذات دی مالک دی لله ملک السماوات والارض لله ما فی السماوات والارض وما فی الارض آسمان اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ کا اور جس وقت اللہ کسی سے چھیننا چاہے تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا دا هر څه د الله دی ستا ځمکه چې تا ته پیدري پاتې ده دا د الله ده تا چې غشتي ده دا هم د الله ده تا سره چې کومه سرمایه ده دا د الله ده بلکې ستا د بدن اعضا او ټول بدن دا د الله دی تا نه چې خدای پاک سترګې اخلي ته یې نشي ایسارولی چا نه چې خدای پاک لاس او خپې اخلي هغه یې نشي ایسارولی د چا نه چې الله جل شانه مازغه واخلي دی لیونی شي هغه یې نشي ایسارولی که چېرې دا د نه ملکیت وي نو هر یو سړی دا غواړي چې زه دې کنډم نیم بیا دی ولې کنډم شي لله ملک السماوات والارض لله ما فی السماوات والارض دا الله جل شانه دی دا هر څه چې په اسمانونو کې په ځمکو کې د هغې په منځ کې د هغې نه پورته خدای خبر چې څه دي سمندرونو نه لاندې تحت الثرا دا هر څه د الله جل جلاله دی نو په اسمان کې چې ړومبی ګناه شوي د هغه حسد ده د شیطان د زمونږ د جد امجد د ټولو انسانانو نیکه حضرت آدم علیه السلام سره حسد پیدا شو شیطان په دې بنیاد باندې د خدای بندګي کوله د غرض دپاره دا یاد ساتئ د غرض دپاره که سړی شپه ورځ په یو خپه باندې ولاړي د دنیا د لالچ دپاره د غرض دپاره او غرض دنیایي هغه د خدای رضا ني د خدای هم رضا هم غرض دی دا غرض ټیک دی ښه الله جل شانه ته ښیي چې یا الله زه ستا بنده یم تا مسلمان پیدا کړی یم ستا په ما باندې حق دی دا عبادت تا دپاره کوم دا غرض درست دی یو سړی د جنت په تمه کې د جنت په امید کې نیک عمل کوي دا غرض ټیک دی بعضې خلک چې دې ته خطا وایي دې په خطا دی چې زه جنت ته لاړ شم دا غرض درست دی یو سړی د جهنم نه د بچ کېدو دپاره د الله بندګي او نیک عمل کوي دا غرض ټیک دی یو سړی د آخرت د رسوایي او د ذلت نه ځان بچ کوي چې د حشر د لوی ورځې نه یا الله د هغې ذلت نه بچ شم دا غرض ټیک دی د دنیا نه ځان بچ کوي د دنیا د ذلت نه چې فلانکې ما ته نقصان راونه رسوي د هغې دپاره یو نیک عمل کې دا غرض فاسد دی
کچره انسان د دنیا د یو غرض د پاره یو عمل کوي هغه پسین لوشي نو شیطان دې د پاره کول چې ماته حکومت د ځمکې بادشاهي ماته ملوشي او چې کله آدم علیه السلام الله پیدا کو نو دوی چې دا خو زما حلیف پیدا شو دا سره حسد شروع حسد وسره شروع کو دا حسد انجام دا چې شیطان الله جل شانو د خپل در نو وست او حضرت آدم علیه السلام خپل نیک بنده او پیغمبر جوړ کو او داغه د اولاد نه د ازمکه ټوله ډکه کا دا چې څومره خلک دلته په دې جماعت کې ناست دا ټول آدم علیه السلام په ذریت کې په دنیا په ګډ ګډ کې خواري او شیطان خدای پاک داسې ذلیل او رسوا کو چې تر ابده هغه پورې لعنت ورسوي نو عرض می دا کول زما عزتمند چړومبه ګناه هغه حسد شوی ده اسمانو پزمکه کې ډومبه ګناه هغه حسد شوی هغه صدا د قابیل او د حابیل قابیل او حابیل د حضرت آدم علیه السلام بچیو او په یو رشته باندې په یو جینۍ باندې چې هغه پلار فیصله کړي و د حابیل په حق کې او قابیل وی چې نه دا به کوم او په دې حسد په بنیاد باندې چې دا ستره جینۍ دی حابیل ته څنګه لاړه دا زما سره زما په نکاح کې وي خپل ورور سره حسد شروع او دا حسد انجام دې تر رسول خبره چې خپل ورور قتل کو نو دا حسد د وجنه ډومبه قتل دا دی قابل کړي د خپل ورور قتل کړي دې نه مخکې مرګم چانو لیدل قتل هم نو لیدل دغه وخت کې آدم علی السلام ژوند دی بیا دا ډومبه قتل نه ته چل نه ورتلو چې ورور سره وسو کې چې څنګه قتل وکړ بیا خپل ایمانو به ضرور لاش په خپل شابانه ګرځول الله جل شانه هو ته چلو خو قرآن کریم کې دی فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه فبعث الله غرابا الله جل شانه یو کارغه راواستلو يبحث في الارض چې هغه کارغه په پزمکه کې پنجې وهلې ليريه كيف يواري سوءة اخيه تاکہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی مردہ لاش کو کیسے چھپائے گا کیسے دفنائے گا سنگ بے خخی نیو کارغل بل کارغے وکه واچولو خاور په پاسه واچول دی پوښ چو زه د کارغنم لاندې چې د خپل هم جنس هغه پټ کو په خاور کې ما دې تر اوسه پورې ګرځولو خو ایمان دا رومبه ګناه پزمکه کې چې شوی دا حسد او د حسد د وجه نه بیا خبر قتل ته تلی ده نور گناهونه بیا د دینه نور پیدا کیږي ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مبعوث نو الله جل جلاله چې دا بعثت او پیغمبري نو ور کړی نو يهودو به په مدینه منوره کې پاتې کېدل د مدینه منورې هغه وخت کې نوم یثرب یو پکې يهود پاتې کېدل او یو پکې مشرکین پاتې کېدل مشرکین بت پرستی کوله يهود ځان ته کتابیان وی چې موږ سره کتاب دی او موږ پیغمبر منو او غټ قبیلی و بنو قریظه بنو قینقاع بنو نذیر نو چې کله به د مشرکین سره جنگ شو نو بیا به د یهود و مشرکین ته وی چې اخیری پیغمبر برازي موږ به هغه باندې ایمان راوړو موږ به هغه په ډله په تپکه ولاړو او تاسو سره به مشرکین جنگیږو بیا به تاسو ذلیل شئ تاسو به ختم شئ تاسو به نوغې وځي موږ به پاتې دا به وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آمد انتظار کول په دې کې یو د دې غټ راهب ابو عامر دا غنمو مستجاب الدعوات دعاګانې به قبلې دي خلق به تراتل خلق پر جمع کېدل دم دغه سی او چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو الله پیغمبر جوړ کو مکه مکرمه کې پیدا شو مکه مکرمه د مدینه منورې نه پړډه وا خدای دې تګ راته په منځ کې و په لار به د مکه خلق دراتل پته ولګی دا بیا ته پیغمبري ملاو شه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه سید الرسل او خاتم النبیین وګرځول د ټولو انبیاء او مهر او سردار چې کله دی يهود ته پته ولګي دوی وسره حسد پیدا حسد په دې خبره باندې پیدا شو چې او
چې دی اوس پیغمبر شو نو دا سرداری چې زمونږ دا او دا خلک په مونږ باندې راغونډېږي نو دا به زمونږ نه لاړ شي ټول به ده طرف ته ځي مونږ به دغسې پاتې شو د دی هغه احبار و رهبانو وی دی ابو عامرم وی چې دا خو اوس خلک به ده طرف ته ځي یو دویم حکومت او اقتدار به د دی په لاس کې شي مونږ به د دی بیاجګر شو دی به زمونږ نه کار اخلي بیا نو دا خو عجیبه خبره شو د دې حسد د وجه نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین قبول نکو د هغه د نبوت نه انکار او دومره حسد یې ورسره پیدا شو چې دی به مشرکینو ته تلل دلته قرآن کریم کې الله جل شانه ذکر کړي علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب دی مشرکینو ته به وی چې ستاسو دین د مسلمانانو د دین نه خده حالانکه دا اهل کتاب په خپل خپوی يهوديان موسی علیہ السلام یې منلو کتاب وی په کتاب کې هر څه چې موسی علیہ السلام نه پس چې نور انبیا راشي دا غي نرستو په آخر کې یو پیغمبر راځي او هغه پیغمبر حق پیغمبر دی او بیا داغه اتباع او داغه نصرت او مدد کول او داغه خبره منل د تاسو فرض دی پتا سو باندې لازم دی خو ته پتا د دې په کتاب تورات کې ترمنځ نور انبیام دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات داغه ترهلی پوره دا ذکرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکه بيداسي لاسونه بيداسي بدن بيداسي حسن جمال کې بداسي وي ناسته ولاړه بيداسي دومره پوری هر څه لیکلو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام عمومي تذکره وا او د بعض خواص صحابه لکه حضرت شیخین ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنه دا غي نخ نه خانه دا غي په کتاب کې وي دا سه به مرګري خو ته پتا وا چې دا هغه رسته او اخیری پیغمبر دی چې کله به یو يهودي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې خبره کوله لکه یو ځل د نجران نه بعضې کسان لاړل هغې کې دوه روڼو او دوه غټ غټ علماو د هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرو اترو ته لاړل نو هغه یو کس یو ورور اس د پاسه سور نو اسې تیندکو خوړو نو دی ته نښکته پرېوت نو د خولې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې خیره وه وی تعس الابعد تعس الابعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم مراد د ابعد نه وی دی هلاک شي غرور وته وی هغه عالمو ته وی چې داسې مو آیا ځکه چې دا رسته پیغمبر دی او بدبخت کدا خیره در باندې ولګي د پتا هغه ته وی چې رښتیا پیغمبر دی وی چې او بیا ته ایمان په ولې نه راړي دی جاهل او هغه عالمو هغه ته ایمان په دې وجه نه راوړم چې دا موږ ته کوم مراعات او د حکومتونو کومې پیسې راکړي نو دا به راباندې بند نشي نن سبا مسلمان هم کتاب موږ سره دی هغه خلکو سره اوس کتاب نشته قرآن کریم دی زمون کتاب هغه محفوظ دی هر اعتبار سره او دا کاته نن په بعضی مسلمانانو کې راغلي چې حق بیان د حق گواهی او د حق مرګرتیا د دې وجه پری دي چې هغه خلک زمونږ مرسته کوي بیا مونږ څه کوو تاسو وینئ حکمرانان د فلسطین په معامله کې څومره حکمرانانو هغه څرګنده وینا کړې د هغې تایید یې کړی که چېرې دغه زمونږ ملک پاکستان دی دا خوله وخوځئ چې اسرائیلو تاسو زمونږ دشمنان یي او فلسطین زمونږ رونه دي او تاسو د فلسطین سره جنگ داسې دی لکه زمونږ سره جنگ دی دا جنگ پرېږدئ نو اوس به اسرائیل او یهود لاس د هغې نه راکړي لیکن دی دا نه وایي ولې د هغه لالچ د وجې نه بل طرف ته یو لاس یې د هغې په لاس کې ورکړی د امریکې په لاس کې دی د یهودو په لاس کې دی هغه مفادات به زمونږ بند شي هغه IMF هغه ورلډ بینک هغه تعاون چې کوم راځي په هماغه ګن باندې په هغې باندې نظر دی د مسلمان د ناپوهي کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم طرز زندگی هغه یې پرېښي دا شی په یهودو کې نو غرور وته وي چې کوم منصب ماته د خلکو را کړی دی او کوم مال او دولت را کوي دا به راباندې بند شي د دې وجې نه وی ښه غرور ته نه په هغه لاره کې واپس شو ته وی زه مسلمانېږم
دا سره اړو زمرګرتیانو کوم یو څو کسانو وفد روان رسول الله هغه مسلمان شو او دغه سي پریخو وی چې ته په دې بنیاد باندې کې نو دغه سي ابو عامر په مدینه منوره کې د یو غټ راهب د يهودو رسول الله صلی الله علیه وسلم انتظار کول چې کله د الله رسول مبعوث شو سره بیا دشمنی پیدا شو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې دا د صد وجنا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل کیا یہ لوگوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ حسد کرتے ہیں علی ما آتاهم اللہ من فضل اس بنیاد پر کہ اللہ نے ان کو فضل دیے دی د خلکو سره حسد کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مسلمانانو سره د صحابه کرامو سره حسد پدې کوي چې غټول فضل د دینه منتقل شو اپلا نو چې تاسو کله دغه پیغمبر ومنئ خو بیا ما غ تاسو افضلی مسلمانانی دغه په امت کې هغه ارسه چې کوم دی امت ته ملاویږي هغه به هم دغه یهود ته ملاویږي چې د مسلمان شي عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا د یهودو غټ عالم د کتاب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نخې نخانې لستې وي هغه نخې او علامې ټولې پیژندې د هغې دپاره به راتلو دا یې لستي وو چې دا پیغمبر صدقه نه قبلوي نو کجوري یې راړې په یو لوی تال کې وی چې یا رسول الله وی صاحب دا والی لا مسلمان شوی نو هغه سلمان فارسی و عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د یهودو غټ عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم علامات او نخې لستې وې تورات کې چې وې کته لغه پکې موجود وې پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړ چې ایمان یې څنګه قبول کو نو ورته وایي چې یا رسول الله ستا څخه یهود را روان دي او زه پټېږم تا هغه یهودو نه تپوس وکړه چې په تاسو کې عبدالله ابن سلام څنګه سړی نو زه به بیا راوځم او زه به د هغې په مخ کې ګواهي ورکړم ستا د رسالت دا چل یې جوړ کړی چې دی مسلمانان شي عبدالله ابن سلام ډډې ته شو یهود را ننوتل د هغې غټ غټ مشران نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات ته راتلل چا به څه مقصد د چا څه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د عبدالله ابن سلام په تاسو کې څنګه سړی دی اول یې ته ورته دعوت ورکړو د ایمان هغه ایمان نه راوړو وایي چې دا څنګه سړی دی وی دغه خو تپوس مکو ډېر نیک سړی دی دغه نه ښه انسان نشته ډېر ښه سړی دی د پلار ډېر ښه سړی و غټ عالم دی په مونږ کې دغه نه غټ عالم په علم کې نشته دی ورته وی ښه که چېرې دغه عبدالله ابن سلام مسلمان شي نو بیا تاسو به یې منئ وی بلکل ځکه دی هرگز مسلمانېږي نه ځکه چې ده ته پته ده چې زمونږ کتاب دا اصل دی او زمونږ پیغمبر حق دی داسې کېدی نه شي چې دی مسلمان شي په دې کې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې کوم ځای پټ شو او راووتو مخامخ راغله دی چې ولیدو حیران شو هغه وویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله زه ګواهي ورکوم چې د الله نه سوا بل څوک معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او پیغمبر دی چې څنګه یې دا ووی نو دی وی دا بدترین سړی دی د پلارم ډېر خراب سړی او د ده نه خراب سړی دنیا کې اړوشته دی دغه حسد دا د انسان حالت دی چې یو ساعت کې یو شان او بیا بل ساعت کې بل شان دی یهودو اوسم معاملات همدغسې هغه همدغسې کوي بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ابو عامر دشمنی شوه په جنگ احد کې چې مسلمانانو ته کوم تکلیف رسېدلی او یا کسان شهیدان شوي وو په هغې کې بنیادي کردار د دې ابو عامر هم او یو ډوغل یې کنستی او په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پرېوتو خیال یې نو زخمونه رالل د هغې د وجې هم هغه دی ابو عامر کنستی بیا چې کله وکتل چې مسلمانان خو غالب شول دلته نه تللی د شام ته او د شام بادشاه سره ساز باز کوم رومیانو سره او په مدینه منوره باندې به یو لوی لښکر هغه به راشي په مدینې به حمله وکړي دا ټول مسلمانان به تس نس کړي د هغې کتابت دپاره مراسلې دپاره ساز باز دپاره د هغې دپاره بیا هلته نه خطونه راستول خو مدینه کې د خپلو یهودو ته ووې بعضې کسان په مسلمانانو کې پرېښي وو ظاهرا هغې مسلمانانو او د یهودو سره منافقین هغې ته یې وې چې د جومات په نوم باندې تاسو یو ځای جوړ کړئ زما خط به تاسو څخه هلته راځي هغه زمانه کې خو ډاک نو خط به چا راړو
نو هغوی د قبا سره متصل مخامخ د لارې په څنډه باندې د جومات په نوم باندې دغه د شیطانتوب اډه جوړه. یو طرف ته د لارې نه قبا جومات دی، بل طرف ته دی جومات جوړ. قرآن کریم کې د هغې مکان ذکر الله جل شانه کړی دی او هغې ته ویلي مسجدا ضرارا. د جومات نو دا د ضرر اډه وه. د جوړ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تبوک ته تلو نو دا خلک رالل، پیغمبر علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله مونږ جومات جوړ کړی دی، تاسو راشئ په هغې کې 2 رکعته لمونځ وکړئ. د دې دپاره ورته وایي چې سبا را باندې څوک الزام ونه لګوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دلته خو مخامخ جومات شته دی د لارې په بله څنډه قبا. وایي چې یا رسول الله کله لار ده کله څه خطره وي نو مونږ وایو چې داسې ځای وي چې راپورې مونږ طرف ته هم وي. وایي چې زه خو روزګار نیم تبوک ته ځم او چې واپس راشم نو بیا به ګورو. چې واپس مبارک راتلو نو الله جل شانو آیات نازل کړل د هغې سورې توبه کې تذکره چې دا چې کوم دی جومات جوړ کړی دا جومات نه دی، دا مسلمانانو دپاره د ضرر ځای دی او دا کفر دی، د ایمان د ختمېدو دپاره دی اډه جوړه کړې ده. د الله رسول چې څنګه دا وحی پې نازله شوه کسان یې واستول وی دا جومات ورته لوټي لوټي. دې نه معلومه شوه که یو کس هغه خپل ځان ته نوم ښه کړي او کار د هغه د کافرو وي نو د هغه سره به د نوم مطابق معامله نه کېږي، د هغه د عمل او کردار مطابق. که یو سړی یو جماعت جوړ کړي او د هغې جماعت د هغې منشور او د هغې دستور او د هغې اصول هغه سراسر د شریعت سره متصادم وي او د دې جماعت نوم ډیر مزیدار کی د دې ګروپ نو دا نشي کېدی. یو سړی ځان ته جماعت المسلمین وي، مسلمانان وي، جماعت المؤمنین وي، جماعت الموحدین وي، خو د هغې ارادې او د هغې منشور د اسلام سره متصادم دی. دا دی نه، الله جل شانه په نومونو نه خوشحالیږي. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. هغه دې ته نه ګوري چې ستا نوم داسې دی، هغه دې ته ګوري ستا عقیده څه ده، ستا په زړه کې ایمان شته او که نه، په تا کې ایماني صفات شته دی او که نه. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې نن سبا دغه یهود په همدغه حسد کې مبتلا دي. د دې حسد د وجې نه مسلمان ته د هر طرف نه زیان او نقصان رسي. دا اوس حسد نه چې یو ځای کې فلسطین کې مسلمانان د پخوا راسې را روان دي او هغې ځای کې دی پاتې کېږي او هلته نه مسلمانان دغسې وباسه بېدرک کوی. دا ځای زمونږ دی. د فلسطین مسلمانان ټول یو طرف ته غزه کې غونډ کړل. غزه لغونې ځای د سمندر په غاړه. بیا اوس په دغه غزه کې نه پرېږدي او داسې طریقې سره یې په هغې باندې بمبار شروع کړی دی چې دا ټول بلډینګان اوارئ لکه څنګه چې زمیندار لو کوي غنم ولاړ وي مخې ته او شاته لاړ غورځوي د په دې حساب باندې بمبار وي. مجاهدین لګیا د دوی فوجیان په نښه کوي ولې یې فوجي زیان او نقصان د دوی زیات کېږي، وسله یې تباه کړي او عوام بچي زنانه ماشومان هغه ټول چې کوم دین دوی کوتره کوي او د دنیا حکمرانان یې مرسته نه کوي. یو امریکا هغه د اسرائیلو سره څومره تعاون کوي، 200 جهازونه C-130 C-130 جهازونه د وسلې نه ډک هغه ورته راواسته. تر اوسه پورې 10,000 ټنه وسله هغه یې ورته راورسوله. حالانکې دوی سره خپله وسله د دې نه مخکې دومره وه چې د دنیا په درېیم طاقتور فوج کې د وسلې په لحاظ سره اسرائیل یادېده. لیکن وسله خو هغه هم حرکت غواړي، لاسونه یې نه چلېږي، دومره روب دی باندې او پیمپر یې ورته خېجولي دي، پرتګونه یې لړلي دي، کمزوری فوج دی په دې لحاظ سره جنګي، لیکن وسله ورسره ډېره. نو د امریکې تعاون د هغې سره شته، د برطانیې تعاون د اسرائیلو سره شته، د کافر ملکونه د هغې تایید کوي. بل طرف ته مسلمانان چې هغې سره هغه قسم وسله نشته. د دنیا مسلمانان ملکونه څومره تقریبا د 50 د شپېتو په منځ کې دي، د هغې په باره کې د خولې نه خبره نه راوباسي. تعاون خو یې لاسه که پټ پټ تعاون کوي هغه نه، څرګند بالکل د هغې سره ملګرتیا پکار ده. او چې کله دا وکړي په اسرائیلو باندې به زور راشي، دا اسپمي دا روزانه چې کوتره کېږي ماشومان بېګناه داسې بمونه په استعمالوي چې په هغې کې خپې لاس کټ کېږي کنډم شي. نو زما عزتمندو دا حسد دا سلسله دا یو صرف دا جنگ نه دی، دا به مخې ته فتنې راځي او مسلمان قوم ته او فرد ته او شخص ته پکار دي چې د دې فتنو نه ځان خبروي په مختلفو طریقو سره. خوراک څښاک به دی درکوي تا ته،
هغه کې به زهر وي، هغه به زهریلی، هغه به د مشروباتو په شکل کې وي، د ماکولاتو په شکل کې وي. د زمیندار چې کوم فصل کېدو هغه به ختمول غواړي، د هغې خپلې واګې او کنټرول به ځان سره ساتلی. هغه کیسه چې کوم دی نو هر قسم ته هر طرف ته شروع. نو د دې فتنو نه ځان خبرول دا ډېر ضروري. او چې کوم دی مسلمان رور وي د هغه حمایت ضروري دی. که هغه بادشاه دی هغه ته اعلان پکار دی، که هغه عامي دی څه قسم تعاون کولی شي. تر اوسه پورې زموږ مسلمانان وروڼه په دې ششوپنج کې دي چې زه د یهودو د مصنوعات لرې کړم نو زه به څه خرڅوم، زما خو غټ تاوان شو. همیشه چې شیطان مسلمان وہی د دې په دې لارې وي، د دې پالیسۍ په لار باندې ذهن کې ورته وسوسه اچي، ہماری یہ پالیسی ہے، یہ تو مسلمانوں کا سرمایہ ڈوب جائے گا، یہ تو مسلمانوں کے شیئرز ہیں، شراکت ہیں، د فلانکی دغه سره قوم سره، د فلانکی خلکو سره، د فلانکی ادارې سره، دا بیا څه کیږي. او د دې بینکونو په سود باندې مال راغشتل او بیا د خپل تجارت په باندې دغه کوي او دغه سود دغه مال د دې فایده ټوله د یهودو په جولۍ کې ورځي. لیکن په د باندې سترګې دغه وخت کې پټې دي وړون دی موز او دس کوي، هغوی ته خیر رسوي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې یو طرف ته هغه د مسلمانانو خپې وي، بل طرف ته مسلمانان په غفلت کې پراته دي. موږ ته پکار دي چې یو خو د دې دشمنۍ نه د هغوی ځان واقف کړو. دا په حسد کې مبتلا دي. الله جل شانه چې د هغوی سره څه کوي هغه به کوي. الله جل شانه داسې دشمنانو د ترقي کلم نه ورکوي. دغه زوال به تاسو وینئ په خپلو سترګو باندې، لیکن دا د مسلمان دپاره د امتحان موقع ده چې مسلمان څه کوي. که د مسلمان خپل حشر د دی په وجه باندې خراب شي، د بل مسلمان رور مرسته نی، دا خلک په دشمنی باندې اونه نیسي، په دوستۍ باندې ونیسي، نو دی مسلمان ته څه ملاو شول. که هغه یهود هلاک شول چې دی هلاک شي نو څه. نو عرض مې دا کول زما عزتمند چې یو خو د بل مسلمان رور سره حسد نه ځان ساتل پکار دي. دا الله جل شانه په نعمتونو باندې شکر ادا کول پکار دي. دا زړه بالکل صفا ساتل پکار دي. که ته لږ عمل کې الله جل شانه سره غزه ډیر نیسی چې کله دې په زړه کې بل مسلمان ته خیرې نی، او که ته ډیر عمل کې او بل مسلمان ته په زړه کې خیرې وي نو هغه عمل ضایع کیږي، دا هغه جوړی ته ځي. او حدیث مبارک وی ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. او چې څومره د یو اعلی کس سره حسد کې دومره د هغې شر ډیر زیات دی. مثلا عام مسلمان سره حسد کول هغه حرام دی، هغه حسد دی. بیا د پلار سره حسد کول، د رور سره حسد کول، بیا د استاد سره حسد کول، د شیخ سره حسد کول، بیا د عالم سره حسد کول، دا چې څومره ته په بره ځې دومره د هغې شر سیوا کېږي او د هغې نقصان به هغه ستا په جولۍ کې بروزي. الله جل شانه دې موږ د دې بیمارۍ د شر نه بچ کړي او الله پاک دې موږ د خپل مذهب او د ایمان او د دین په باره کې فکرمند کړي او الله پاک دې موږ ته زمونږ دوستان داسې وښیي چې موږ په دوستۍ ونیسو او زمونږ دشمنان دې خدای پاک موږ ته داسې واضحه کړي زمونږ په زړه کې دې کینیا خو دې واضحه چې موږ په دشمنۍ باندې ونیسو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډېره فرمایله، اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. اے اللہ مجھے حق حق کی شکل میں دیکھا اور حق کا اتباع نصیب فرما، اور باطل باطل کی شکل میں دیکھا اور باطل سے اجتناب نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ.